هغه یو کس و هلکه واده وکړ نوې نوې ښځې ورته وي مور به یې ټوخېده ډېره زیاته ښځې ورته وایي خاونده دا مور دې ډېره زیاته ټوخېږي مور دې ډېره ټوخېږي ما ته تکلیف دی خبرې ته توجه کوه ښه نو ښځې څه چل وکړمه توجه کوئ داسې زموږ د ټولو عالم دی ګورئ ښه د ښځې دپاره موږ والدین پرېښود مور او پلار هغه مور او پلار زه وایم تا نه تپوس کوم قسم دی د هغې درد د ولادت کې چې ته کله د مور د ګېډې نه پیدا کېږي جمله سخته د توجه شو ده ته چې کله د مور د ګېډې نه پیدا کېږي او دغه ټایم کې ستا د مور د خولې نه کوم اواز وځي کوم درد وځي قیامت به سبا شي د هغه یو درد مقابله ته نشي کولی زما محترمو یاد ساته دا هغه چاته پته لګېږي چې چا نه پیدا یې که نه وایي مویې ښځې نو څه چل وکړمه ورته وایي خاونده دا مور کېنوه او حساب کتاب ورسره وکړه وایه مورې چې تا ما له څه کړي دي تر اوسه پورې ما ته حساب کوه چې به د حساب ختمومه جي دی راغی بار راووته د کوټې نه جي ښځې ونه غوږونه ډک کړي چې بار راووته مور ته وایي مورې پوه شوه چې دا د ده اواز نه دی دا دله غوږ کې چا څه پوکلي دي دا هغه اواز دی دا د ده اواز نه دی چې بار راووته بچیه ولې مورې تا چې زما څومره خدمت کړی دی نن د سره حساب کتاب کوم کېنه د ابتدا د پیدایش نه چې ستا د ګېډې نه زه پیدا یم تر اوسه پورې څه دې را سره کړي دي وایه حساب دله کوم ښه بچیه دومره شی چې ما سره حساب کې بچیه حساب را کولی شي او مورې وایه ښه زه بچیه سار له به درته ویم شپې له پې حساب کوم نو سار له به درته ووایم د ژمي موسم و دا چې څنګه موسم دی زما محترمو ټیک ته کوټې ته راغی ښځې ته وایي سار له به انشاءالله د دې غم نه بېغمه شو نعوذ بالله سار له به د دې غم نه بېغمه شم الفاظو ته توجه شه او دا مورې بار اواز اوري بچیه دا هغه غم دی چې ټوله شپې ته په لاسو کې نیولې ونه په تا چې درد و بچیه په ما به درد و بچیه تا به ژړل نو ما به هم ژړل ما تا دپاره د دعا ما وی ربا زما دا بچی بیمار دی الله د ده د بیماري ما ته منتقل که الله زما بچی روغ که نن زما بچی ما ته غم ووي دا غم دی د دې غم نه به خلاص شو چې کله د شپې له اوده شو وایي سار صبحي وخت کې د مانځه په ټایم کې د مورې یخ بالټې را ډک کړ هغه یخ بالټې ورته په بستره کې واړو دی چې څنګه راپاسېده په لتو شو او اواز یې مور ته وکړه دا چا مور ورته وایي بچیه دا ما مورې ته لیونی شوې په تا څه چل شوی دی مور ورته وایي بچیه لیونی شوې دی ما وایه جواب راکړه دا یوه شپه ده چې تا ته ما واړل څومره چغې دي ووارې بچیه 3-4 کاله مسلسل تا ما ته په ګرمه بستره کې داسې متیازې کړي دي بچیه په ګرمه بستره کې ما دا پاسېدلې ما لمدې کپړې اچولي دي او تا ته مې ګرمې کپړې اچولي ته ما ګرم ساتلې بچیه خپل ځان مې یخ ساتلې او ټوله شپه مې درته سبا کړې ده ماله حساب راکړه بچیه اوس وایم پوه شم مورې زه پوه شم د مور حساب گویا ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زما مور چې بیماره شو علامه ابن جوزی رحمت الله علیه دا خبره لیکلې ده وی زما مور بیماره شو نو کمزورې شوه ډېره چې ډېره کمزورې شوه وی چې ما به غسلخانې ته رسولو نو متیازې به په ما را پرېښودی او دا یو نعمت وګڼئ زما محترمو خدمت د والدینو دا نعمت وګڼئ وی په ما به متیازې را پرېښودی نو زماړه کې دا راله چې ما په مور متیازې کړي دي نو مور هم په ما متیازې وکړئ لکه چې حساب برابریږي زما په خیال دی توجه کوئ خبرې ته لکه چې حساب برابریږي وایي چې دا اړه کې مې راله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دربار ته راړم وایي هغه کې کېناستم دا خبره مې خوله جوړوله یو نوجوان راغی او عمر فاروق ته وایي حضرت زما مور بیماره ده او کمزورې ده او دومره بیماره ده چې زه واشروم یا دغه ته رسومه نو په ما باندې متیازې او پاخانه په ما باندې کړي نو حضرت اوس دومره کمزورې شوې ده چې بلا وخت شو چې زه له خولې کې نوړی ورکوم په غېږ کې ګرځوم متیازې م را باندې کوي نو هغه کار ما سره هم شوی دی چې دی ما له خولې کې نوړی م را کړې ده او زه یې غېږ کې م ګرځولې او ما وله متیازې م غېږ کې کړې دي نو حساب برابر شي جي ما وله خولې کې نوړی م ورکړه جي ډېره زمانه مې ورکړه خولې کې مې وله نوړی م ورکړه جي او په غېږ کې م ګرځوم او جي متیازې م را باندې کوي حساب برابر شو عمر فاروق ورته په خدا شو وی قسم دې که حساب برابر شو توجه کوئ جملې ته زما محترم قسم دې که حساب برابر شو توجه کوه وای څنګه جی ما خو ته زیات خدمت کړی دی هغه ورته څنګه حساب برابر وای تا نه تپوس کوم وایه مور ته دعاګانې کې او جی مور ته دعا کومه څنګه دعا یاره جی بس مرګ پرده دی عمر فاروق وایه
ستا مور چې به ته بیمار شو په غېږ کې وې نو ستا مور به دعا کوله الله دی نه دی ویلي چې ربه د دپاره مرګ پر درې دی ویلي دي ربه زما عمر دی بچي نه ورکه الله زما درد دی بچي نه ورکه زما پریشانی دی بچي نه الله زما د دې بچي چې څومره پریشانی او درد غم دی هغه په ما که زما عمر دی بچي نه ورکه خدایه دی جوړ که الله زما عمر دی نه ورکه الله دی جوړ که دا هغه دعا وه لیکن چې تا ته په اوږه سوه ستا دعا دا ده الله پرده واخله ته پرده که مرګ وایي ستا او د هغې په دعا کې فرق دی زما محترم او ته د مرګ دپاره دعاګانې کوې چې خدایه مرګ یې پرده دی الله مرګ یې پرده دی لیکن ستا مور چې به تا ته دعا کوله الله مرګ زما دپاره پرده دی چې زما عمر دې بچي ته منتقل شي زما محترم ته څنګه حساب کولی شي د والدینو زما محترم وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ما چې دا خبره واورېده قسم دی وی دا ویښته را باندې ودرېده ما وی که زه د ټول عمر چې د ابو هريره ټول عمر د مور په شا باندې وګرځئ او ټول عمر دا د ما په شا باندې ډکې او تشې متیا دې وکړي ابو هريره به د خپلې مور ګویا د یوې شپې هغه دغه برابر نه کړي زما محترم هغه درد برابر نه کړي داسې تا ته د مور د درد د والدینو د تکلیف صفت ده زما محترم सलाम अलैका सलावत